کمزوري جنتي چې ډېر کمزوري ادنا درجې جنتي د دې دنیا نه به 10 چنده 10 ګونه لوی جنت په الله پاک ورکړي. الله دې راته نصیب کړي. زما جنانو نن نفس یو درخواست کوم وعملوا الا الذين امنوا چې ایمان یې وروړو وعملوا الصالحات ورسره به بیا نیک عمل وکړي. دروغ به نه وایي. د علماء سره به کینی دوی نه به د الله کلام یې زده کوي. د علماء سره به کینی د علماء نه به د الله دین یې زده کوي. بیا به نیک عمل کوي. نیک عمل کوي خپلې لوڼه او خپل بچي به قرآن ته کښېنوي. وعملوا الصالحات کې راځي که نه راځي؟ دا نیک عمل دی چې خپل بچي باندې قرآن نه وایي. دا نیک عمل دی چې خپلې لور باندې قرآن نه وایي. ډېر خوشقسمته خلک دي په خپل کور کې دغه الله په ښکلې باغ ته کړی دی. یو لویه باغچه در کړې دی. د تمامې دنیا دا نور باغونه د دې باغچې نه قربان شه چې د الله جل جلاله د کلام درس پکې کېږي. جنکو ته پکې علم ښودل کېږي. ووایي الحمدلله. تاسو د الحمدلله قدر باندې پوهېږئ. زه یې درته وایم یو پېر چې چا الحمدلله ووایي مولانا امام رازي رحمتالله علیه رانیسي دي چې دا اسمان نه واخلې تر دې ځمکې پورې دا ټوله خلافه دته الله پاک د نیکو نه ډکې کړي. په یو الحمدلله ووایي الحمدلله بیا مو په مزه ووایي. او چې څوک دوه پېرې الحمدلله ووایي د اووم اسمان نه واخلې تر اوومې ځمکې پورې دا ټوله خلافه د الله پاک د نیکو نه ډکې ووایي الحمدلله. او چې څوک درې پېرې ووایي الحمدلله د الله تعالی د دې نعمت شکر ادا کوي. تاسو له د مولانا احمد الله صاحب په شکل کې یو فرشته صفت انسان درکړی دی. اله مډیر کټیر قدر یو کینو د یار د کلی ملمانا راغلی دینا د علما د یار د کلی ملمانه دي ښه د دوی قدر وکړئ د دوی احترام وکړئ. دوی نه مشوره واخلئ مولانا صاحب د دې مدرسې څه ضرورتونه ما ته راوښایي. مال الله پاک مال راکړی دی. مال الله پاک دولت راکړی دی. زه به مړ شم دا هر څه به رانه پاتې شي. دې مدرسې کې څه ضرورت دی ما ته ووایه. د دې مدرسې څه ضرورتونه دي راته ووایه. دې باجیګانې درس کوي. د لرې له ځای نه باجیګانې پکې راځي ګاډو کې راځي. د هغې څه وظیفه ده؟ دې کې استادان راځي درس کوي. د هغې څه وظیفه ده؟ دې کې ماشومان بچیان یې سبقونه وایي او هغې له ته بیا سالن وله پخې ډوډۍ وله پخې هغه څه ترتیب دی؟ ګرم وي که یخ وي ډوډۍ پستې وي که کلکې وي. او چې کوم سالن وله پخې صرف دال وله پخې او صرف پیتي وله پخې او صرف چولې وله پخې که نه غوښې وله ورکې. د کوټې خلک خو ډېر غیرتمند خلک دي. الله وله مال ورکړی دی. الله وله زړه ورکړی دی. الله نه وغواړي یا الله دا کوم مال دې چې راکړی دی دا په دین باندې خرڅ کړي. امین ووایي. نو الله به رانه تپوس کوي وعملوا الصالحات ورسره به نیک عمل وکړو. نو دا نیک عمل دا دی چې کله دا جمعې اذان وشي الله اکبر نو الله ډېر لوی دی. نو ټوله صفۍ د شامه جومات ته رامنډه کړه. د نن نه پس چې د جمعې اذان وشي نو راځو به که نه انتظار به کوو لا صاحب مولوي صاحب بیان کوي. زر به راځو که نه د مانځه ټایم کې به راځو. ووایه نیت کوو څنګه چې لومړنۍ اذان وشي بس اذان نه مخکې تیاري اودس مو کړی دی. اذان کېږي په منډه څوک چې لومړنۍ د اذان د دې مولوي صاحب نه بیا د جمعې د فضایل واورئ هغې ته یې نه چې زه وایم څوک چې په لومړي ځل د ټولو نه مخکې جومات ته راغلو دته به څه میلاوېږي. چې دویم نمبر راغو هغه ته به څه میلاوېږي او چې درېیم نمبر راغو هغه ته به څه میلاوېږي. دا تپوس به دې نه وکړو ټول به دې نه وکړو. اواز راکړئ حاجي. نو خوښه مو ده چې دا لومړنۍ کس به الله پاک موته جوړ کړي. ان شاء الله کوشش وکړو. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. نبي به حق خبره کوو. الله پاک وایي وتواصوا بالحق. او چې کله حق خبره کوي بیا به ستا دشمنان ډېري وي که نه وي. نبي علیه السلام حق خبره شروع کړه نو خپل ورته پردي شو او پردي ورته دشمنان شو. راځئ چې نن نفس نیت وکړو چې حق به وینا کړو او چې څوک راله تکلیف راکوي نو موږ برداشت کړو. پیغمبر علیه السلام باندې چا ور باندې لارې وکړل چا ولې په مخ مبارک باندې خاورې غورځولې چا ورته کنځل کول چا ورته څه وی چا ورته جادوګر وی. نبي علیه السلام ورته رد نه کړ. نبي علیه السلام ورته رد نه کړ. نبي علیه السلام په سجده کې د اوښ لرې پرې واچوله. په لاره کې یې ورته غلی شیندلې لوڼه یې ورته طلاق کړه.